بل ورځ چې دا کومه واقع شوې ده ډېره افسوسناکه واقع ده. که دا مونږ وګورو نو د تېر 40-50 کالو نه دا یو سلسله شوې ده. او بار بار دا واقعیت کیږي او دغه کیږي لګیا دي. که مونږ د خپل لیبر صاحب په نسبت سره وګورو نو شهید وطن حیات محمد خان شیرپور سره هم داسې واقع شوې هم د دهشتګردۍ یو واقع وه. خو وروڼو دې ته به ګورو چې د دې دهشتګردۍ مقصد څه دی. آیا د دې حل دا دی چې موږ په ارام کینو، کور کې بند کینو؟ په دغې خو دا مسله حل کېږي نه. هغې سره خو د هغې خلکو مقصد حل کېږي چې کم دا دهشت پهلاول غواړي. تازه مثال به یې زه درکړمه. نن نه څه میاشتې مخکې په سوات کې لږ ډېر حرکت شروع شو. د هغې حل څنګه راووتلو چې خلک راووتل، خلک راپاڅېدل، جلسې یې وکړې، جلوسونه یې وکړل او ورته یې وویل چې مونږ دا شی نه منو. مونږ هم په دې 14 فروری باندې چې کوم دا کلیزه مانځو نو دې نه به دا جواب هم دې خلکو له ورکوو چې مونږ نور دا نشو برداشت کولی چې د پښتنو وینه دې نوره تویې شي.